الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو
زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره او عبث نو بلکې الله رب العالمین موږ د څه مقصد دپاره د دنیا ته رالیږلي یو چې هغه مقصد الله رب العالمین خپله موږ ته بیان کړی دی چې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله رب العالمین انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره دا عبادت د الله رب العالمین څومره او څنګه کیږي د دې لپاره الله رب العالمین یو لک او سریر زره کم او بیش پیغمبران راولېږل چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو او داسې لارې او طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت پې حاصلولی شو زما محترمو د الله رب العالمین چې موږ دې دنیا کې پیدا کړي یو نو د دې دنیا کې د ژوند تېرولو د روزمره معاملاتو سره انسان چې په دې دنیا کې وخت تېروي نو خامخا په انسان کې کم و بیش اعمال داسې دي چې هغه په انسان کې ظاهریږي ځکه د دنیا کې الله رب العالمین زموږ سره زموږ یو ازلي دشمن چې هغه شیطان دی هغه هم موږ سره مقرر شوی دی د اولې ورځې نه چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام را پیدا کړو او جنت ته ولېږلو او ورته وفرمایل چې دوی ته سجده وکړئ شیطان سجده ونه کړه د څه د وجې نه الله خپله فرمایل چې ابا واستکبره انکار یې وکړو تکبر یې وکړو بیا الله رب العالمین ورته وفرمایل چې زما له طرف نه ته رټلی شوی او لعنت کړی در باندې کړی شوی دی نو هغه الله رب العالمین ته یو خبره وکړه چې الله ما له دنیا کې لږ شانې مهلت راکړه د قیامت ورځو پورې چې ستا دا بندګان زه د سمې لارې نه واړومه زه د نیکو اعمالو نه واړومه چې جهنم ته دغه څنګه چې زه سوځېږم دغه شان ستا دا بندګان به هم زما سره سوځېږي الله رب العالمین ورته یو خبره وکړله چې الا عبادک منهم المخلصین زما نیکوکار بندګان هغه به ستا د دې ګرفت نه ستا د دې چال نه هغه به بچ کېږي خو زما محترمو مونږ د خپل ګریوان کې سوچ پکار دی چې الله رب العالمین فرمایي چې الا عبادک منهم المخلصین نیکوکار بندگان به د الله رب العالمین د ګرفت د شیطان د ګرفت او د وسوسو نه بچ کیږي نو هغه څنګه کېدی شي کوم اعمال داسې دي چې په هغې باندې انسان د دې شیطان د وسوسو نه بچ کیږي په هغې کې یو عمل زما محترمو زه تاسو ته نن په دې خطبه کې بیانوم چې هغه تکبر دی لوی ده چې انسان کې دغه تکبر او لوی راشي لکه شیطان کې چې راغلی وه الله رب العالمین وله سزا څه ورکړله همیش د پاره د جنت ته ویستلو او لعنتي کو او وی رټلو زما محترمو چې کله مونږ انسان هم دغه تکبر خپلوي نو الله رب العالمین دې انسان نه هم دغه شانتي سزا ورکړي زما محترمو نو پکار دا دی چې مونږ د دغې تکبر او د دغې لوی نه ځان وساتو او د دې نه اجتناب وکړو زما محترمو راځو دې خبرې طرف ته چې دا تکبر اسباب څه شی دي دا انسان کې څنګه راځي دا انسان کې د یو څو وجو نه راځي وجې خو ډېرې دي خو زه به تاسو ته یو څو بیان کړم هغه دا چې انسان په زړه کې دا خبره راشي چې یاره زه چې کوم دی نو د نسب او د جاه او د جلال د وجې نه عزتمن سړی یم الله رب العالمین ما له اوچت منصب را کړی دی الله رب العالمین اوچت نسب را کړی دی لکه دا نن سبا خلک چې څه خبره کوي سمدستي وایي چې موږ څه یو سیدان یو موږ څه یو دغه یو موږ څه یو موږ هغه قوم سره تعلق ساتو زموږ شجره نسب فلاني صحابي ته رسېږي زموږ شجره نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېږي دغه نسب او حسب زما محترمو دا د انسان د تباهۍ او د تکبر ذریعه ګرځي دویم دا چې د انسان په زړه کې تکبر راشي نو د هغه اعمال طرف ته شوق نه پیدا کېږي ورسره چې دی نو انسان د عوامو سره هغو ته ځان ښیي چې یاره ما سره
اوچته مرتبه ده ما سره چې کوم دی نو فلانه مشر هغه سره تعلق دی هغه سره مې چې دی نو خپلولي ده هغه سره مې تعلق دی هغه سره غب شپ لګوم دا ځان خودنه دا د الله رب العالمین فرمایي چې دا د انسان د تباہی او د بربادۍ ذریعہ ګرځي دا اسباب داسې دي زما محترمو چې دا په انسان کې څه راولي تکبر راولي لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین مونږ ته د شیطان هغه تبا کاریان ذکر کړی دي چې الله رب العالمین وته فرمایي چې وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس سجده ونکړه مگر سجده ټول ملائکه وکړه مگر ابلیس هغه سجده ونکړه ولی د دې ابلیس په زړه کې تکبر موجود او تکبر څنګه راغلی چې یاره زه عزتمن سره یم وګوره الله رب العالمین زما پیدایش چې کوم دی نو هغه د اور نه کړی دی اور کې داسې صفات موجود دي اور چې کوم دی نو هغه سوځول کوي اور چې کوم دی نو هغه د یو شي خواله بدواله معلومه اور چې کوم دی دا صفات پکې دي او د دې شین الله رب العالمین زه پیدا کړم زه څنګه چې کوم دی نو را پاسې کوم یو کمزوري شي چې الله رب العالمین د خټې نه پیدا کړی دی او د خټې شي ته زه وکم سجده وکم وګورئ زما محترمو دغه تکبر د پزړه کې راغی د څه د وجه نه چې د هغه مرتبه له شان دی اوچته و هغه سره چې د لک شانتي جلال موجودو عظمت ور سره موجودو الله رب العالمین موږ ته دا فرمایي چې ما شیطان نه تاسو کو تا ولی سجده ونکه اس امرتک کړه چې ما ته امر وکړ هغه فرمایي وې انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله زه د دې نه بهتر ما دا خو د اور خټه نه پیدا کړی دی او زه دې اور نه پیدا کړی دغه ما محترم وګورئ چې کوم انسان په دې خبره باندې دا سوچ راولي خاص کر موږ طلبه کرام چې کچرته زموږ په زړونو کې دغه خبره راځي چې دا یو امي سره دی دا یو دکاندار سره دی دا یو زمیندار سره دی زه خو علم مې کړی دی فلانه کتاب مې ویلی دی فلانه کتاب مې ویلی دی د قرآن کریم تلاوت د قرآن کریم حفظ مې کړی دی دغه تکبر چې په انسان کې راشي زما محترمو نو هغه بیا د هر څه نه چې کوم دی نو ګډوډ شي پکار دا دی چې د داسې تکبر او د داسې خبرو نه موږ ځان وساتو چې کله هم دغه خبره زموږ په ذهن کې راځي سمدستي موږ د الله رب العالمین طرف ته رجوع وکړو او د شیطان نه پناه د الله رب العالمین نه پناه وغواړو په شیطان باندې چې الله دا خو ستا فضل دی او ستا مهرباني او ستا احسان دی په ما باندې چې تا ما باندې خپل علم هغه وکړلو تا ما باندې د قرآن کریم حفظ هغه تا ما باندې وکړلو یا الله دا احسان او دا فضل ستاره زما په دې کې هیڅ کار نشته دی لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ستاره مخ استوالی ته نه ګوري الله رب العالمین ستاره اوچته مرتبه ته نه ګوري چې تا علم کړی دی تا دا کار کړی دی تا هغه کار کړی دی تا دومره ډیګریانې حاصل کړې دي بلکې الله څه فرمایي ولکن رسول الله فرمایي چې ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رب العالمین ستاسو زړه ته ګوري چې راستا په دې زړه کې څه شی موجود دی او ته عمل څنګه کوي آیا ته دا عمل کوي نو ته دا خلکو د خودنې لپاره کوي او که دا عمل ته کوي خالص رب العالمین د رضا لپاره کوي کله هم انسان چې کوم عمل کوي سمدستي په زړه کې دغه خبره راولي چې الله دا خالص تا د رضا لپاره کوم الله دا چې کوم عمل زکوم دا دې لپاره کوم چې تا د نیکوکارو خلکو لپاره جنت تیار کړی دی او زه هم د هغې جنت مستحق وګرځېږم نو انشاءالله د انسان په زړه کې به هغه ریا او تکبر هغه به ختم شي هغه به لرې شي او د جنت مستحق به الله رب العالمین دغه انسان وګرځي او کنه نو زمون په زړونو کې دغه خبره موجود وي چې نه ما خو
فلانه ډیګري حاصله کړې ده ما فلانه عمر مې په علم کې لګولې ده او ما دا کار کړی دی او ما دومره سبق یاد کړی دی او ما دومره کار کړی دی نو زما محترمو دغه خبره زموږ د نجات ذریعه نه ده بلکې دغه خبره زموږ د تباهۍ او د بربادۍ ذریعه ده زما محترمو ځکه الله رب العالمین ته دغه شان متکبر انسان هغه خوښ نه دی الله رب العالمین فرمایي چې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله رب العالمین د تکبر کوونکی او ځان خودونکی انسان هغه نه خوښوي هغه سره محبت نه کوي هغه سره لوی نه کوي نو پکار دا د زما محترمو چې مونږ کوم عمل کوو کوم کار چې کوو نو ذهن کې دغه خبره راولو چې الله دا خالص تا رضا دپاره کوم بیا زما محترمو د دې اثرات څه شی دي اثرات دا دي چې کله کوم انسان کې تکبر راشي کوم انسان کې چې لوی راشي هغه ته اثرات دا دي چې د الله رب العالمین چې کوم کس نیکی کوي کوم کس د الله رب العالمین متواضع بندوي هغه ته به دا سپک ګوري چې دا چې دا عمل کوي دا د الله رب العالمین د رضا دپاره نه کوي بلکې دا ځان ښودلې دپاره کوي دا وګوره پلاني مشر ناست دی هغې ته ځان ښیي دا داسې کوي دا هغسې کوي نو دا زما محترمو دا ذریعه د څه شي ګرځېږي د تکبر ګرځېږي دغه هغه اثرات دي د تکبر چې په دې انسان کې موجودېږي بل الله رب العالمین فرمایي چې متکبر انسان هغه په الله رب العالمین باندې دروغ تړي لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین د متکبر انسان صفت هغه مونږ ته بیان کړی دی چې کله انسان په دنیا کې وخت تیری اعمال کوي کارونه کوي او چې یو څوک ورته دا وایي چې انسانه دا تکبر مه کوه لوی مه کوه دا دنیا فاني دنیا ده دا ورته څه وایي چې دته وګوره تا ته څه پته ده الله رب العالمین چې ماله کوم دا عزت را کړی دی کوم دا جلال را کړی دی کومه مرتبه یې چې را کړې ده دا د څه دپاره را کړې ده چې دنیا کې هم زما عزت دی او آخرت کې هم مال الله رب العالمین برخه را کړې ده ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى کچته د دنیا نه زه الله رب العالمین ته واپس شم نو الله رب العالمین نو مال هم سره کوي په آخرت کې هم مال لویه مرتبه موجود ده نو ګورئ دا هغه خیالي افواهان د ده په زړه کې او د دل په دماغ کې راځي نو ځکه الله رب العالمین فرمایي چې انسان تکبر مه کوه تکبر دا ډېر لوی شی دی او خاص کر مونږ خو هغه مرتبه کې یو چې مونږ د دې خبرو نه ځان پوهه کوو په دې خبرو باندې ځان آګاه کوو چې مونږ د دې بدو اعمالو نه د دې قبیح اعمالو نه مونږ ځان وساتو او الله رب العالمین زمونږ مغفرت نصیب کړي او الله رب العالمین مونږ د دې اعمال او د دې د علم د وجې نه مونږ جنت ته بوځي او که چېرته مونږ سره د دې علم نه سره د دې پوهې نه بیا هم تکبر کوو بیا هم لوی کوو او دا زړه کې راولو لکه څنګه چې ما اوس تاسو ته وفرمایل چې دا متکبر انسان دا څه فرمایي دا وایي چې یاره الله رب العالمین وګوره که نه دنیا کې خو ډېر خلک موجود دي دنیا کې خو ډېر انسانان موجود دي دا زه چې الله رب العالمین غوره کړی نو څه دپاره یې غوره کړی چې ما کې څه موجود دي که نه څه کار راکې شته که نه او یا دا خبره وکړو چې یاره الله رب العالمین چې ما له دومره عزت راکړی دا زما د خپل د جاه او د جلال د وجې نه دا ما کې څه کمال موجود و لکه قارون ته چې الله وفرمایل چې دومره لوی او تکبر مه کوه الله چې تا ته دا مال درکړی دی نو دا مال چې څنګه درکړی دی دغه شان یې تا نه اخیستی هم شي هغه وفرمایل چې څنګه به ماته الله رب العالمین دا مال اخلي انما اوتیته على علم عندي دا خو زما خپل یو خاصیت و دا خو زما خپل یو کمال و چې الله رب العالمین ماله دا مال راکړی دی دې کې د الله رب العالمین هېڅ خبره موجود نه ده دا چې شی وشو دا صرف هغه تکبر او لوی و دی قارون کې چې الله رب العالمین آخره کې سزا څه ورکړله چې الله رب العالمین هغه تباه دا د تکبر اثار دي زما محترمو
اوس د دې تکبر نه ځان بچ کولو لپاره به موږ څه شی کوو؟ کوم اعمال دي چې الله رب العالمین موږ د دې تکبر نه وساتي؟ نو هغه اعمال هغه دا د زما محترم چې موږ هر وخت کې د الله رب العالمین نه سوال کوو، د الله رب العالمین د سر په سجود یو چې الله موږ د دې تکبر او د دوی نه وساتي. ځکه دعا داسې یو شی دی چې الله رب العالمین د انسان قسمت په هغې سره بدلوي. الله رب العالمین د انسان چې کومه ګناه ده هغه معاف کوي. او انسان چې کله زړه کې دغه خبره راولي چې الله رب العالمین د سر په سجود یې او دا وفرمایي چې الله دا زما دا ګناه دا ستا نه ما سوا بل څوک نشي معاف کولی، ته داسې رب یې چې ته زما دا ګناه معاف کړې. الله رب العالمین ملایکو ته فرمایي چې وګورئ فخر کوي په دې خبره باندې چې زما بنده صرف ما ته متوجه دی او د ده په زړه کې دغه خبره موجود ده چې زما نه ما سوا بل رب نشته دی چې دا هغه ته وغواړي او هغه ته لاړ شي سوال او التجا وکړي. په دې باندې ملایکو د الله رب العالمین فخر کوي. دا څومره لوی عمل دی زما محترمو چې زموږ غوندې کمزوري بندګانو په دې یو ورکوټي عمل باندې الله رب العالمین د هغه ملائک چې غوره بندګان دي د الله رب العالمین په هغو سره زموږ فخر کوي. نو موږ ته پکار دی چې موږ دغه عمل بار بار وکړو چې الله رب العالمین په دې باندې خوشحاله شي او تواضع اختیار کو، عاجزي اختیار کو چې کوم کارم کو نو په زړه کې دغه خبره راولو چې یاره دا زما کمال نه دی بلکې دا د الله رب العالمین په ما باندې فضل او احسان دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دپاره الله رب العالمین د خیر اراده وکړي د نیکۍ اراده وکړي نو الله رب العالمین نیکو اعمالو طرف ته هغه متوجه کړي، د هغه نه نیک اعمال اخلي، د هغه نه ښه کارونه اخلي. چې کوم انسان نیک عمل کوي ښه کار کوي په دنیا کې او سم طرف ته روان دی، کوم دین او کوم شریعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی په هغې باندې عمل کوونکی دی نو دا انسان په خپل زړه کې خوشحاله شي په دې خبره باندې چې یاره الله رب العالمین چې زه کوم عمل کوم هغه د الله رب العالمین خوښ عمل دی. ځکه د متکبر سړي لپاره الله رب العالمین د اسمانونو دروازې هم نه کلاوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ باندې د اسمان دروازې کلاوي د هغه انسان لپاره چې نیک اعمال کوي او د عمل او د هغې اعمال الله رب العالمین ته خیږي. خو دوه کسان هغه داسې دي چې د هغو عمل الله رب العالمین د دې اسمان د دنیا نه هم بره نه خیږي. یو هغه انسان چې قدر صله رحمي کوي او بل هغه انسان چې هغه څه دی متکبر دی. د متکبر انسان لپاره الله رب العالمین د اسمان دروازې هم نه کلاوي. ځکه الله رب العالمین خپله فرمایي چې ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. الله رب العالمین فرمایي هغه کسان چې دروغجن کوي زموږ آیاتونو لره او په هغې باندې تکبر کوي لوی کوي لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. دا الله رب العالمین د داسې انسان لپاره د جنت د اسمان دروازې کلاوي او نه جنت ته داخلي او داسې انسان لپاره الله رب العالمین یو شرط یې خېلې. تاسو وګورئ څومره سخت شرط الله رب العالمین د داسې انسان لپاره یې خېلې. فرمایي چې حتی یلج الجمل فی سم الخیاط دا اوښ چې د ستنې په دې سوره کې ننوځي نو هله به الله رب العالمین دا انسان څه کوي جنت ته به داخلي. نو اوښ به د ستنې په دغه کې ننوتی شي نه دا محال نه ده. نو دې وجه نه الله فرمایي چې دا انسان دا متکبر انسان به هم الله رب العالمین هیڅکله جنت ته داخل نه کړي. نو پکار دا دی زما محترمو چې موږ د داسې قبیح عمل نه ځان وساتو او د دې قبیح عمل چې کوم اسباب ما تاسو ذکر کړل
هغه اسباب ته کوشش وکړو چې هغه ځان کې پیدا نکو چې موږ د دې قبیح عمل نه بچ شو. ما محترمو که چېرته هغه اسباب موږ خپل ځان کې پیدا کړو نو د دې عمل نه موږ بیا نشو بچ کېدلی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د داسې عمل نه موږ بچ کړي چې هغه زموږ د تباهۍ او زموږ د ګمراهۍ ذریعه ګرځېږي او موږ د جنت نه لرې کوي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما محترمو كم إنسان کې تکبر راځي الله رب العالمین فرمایي چې دغه عمل د انسان ته د قیامت پر ورځ باندې هیڅ فائدہ نه ورکوي. ځکه دنیا کې چې موږ کم کار کوو کم عمل کوو ځکه انسان حریص دی. د انسان په زړه کې دغه خبره راځي چې یاره دا عمل کوم د دې نه ماته دا فائدہ ملاويږي دا فائدہ ماته ملاويږي په دې باندې ماته دغه اجر ماته ملاويږي. الله رب العالمین فرمایي چې کوم انسان متکبر او هغه کې دا لوی موجود دی الله رب العالمین د داسې انسان د قیامت پر ورځ باندې هیڅ فائدہ نه ورکوي. ولی الله فرمایي چې کوم انسانان د هغو نیکیانې او بدیانې دواړه برابر وي نو الله رب العالمین به اعراف په مقام باندې دغه انسانان کېنولي وي. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هغه به جهنم طرف ته وګوري او د خلکو ته به ووایي چې یاره تاسو په دنیا کې خو هغه خلک وایي چې موږ ته به خبرې کولې عزتمن خلک وایي جاه و جلال در الله رب العالمین درکړو نن ولې تاسو دې جهنم کې پراته. هغه به ورته څه وایي چې موږ په دنیا کې لوی او تکبر کولو ځان هم ښودلو دا کوم کارونه چې موږ کول په دې کې د الله رب العالمین رضا حاصل نه وه دا صرف دې لپاره موږ کولو چې زمونږ دا اوچته مرتبه او شهرت حاصل کو مونږ د خلکو په سترګو کې عزتمن راشو. ځکه زما محترمو تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابتدایي دعوت په حالت کې ابو طالب د هغه څومره مرسته کړې وه څومره د هغه سره نیکیانې کړې وې چې خپل ترې و. علما فرمایي چې باوجود د دې نه الله رب العالمین دی ابو طالب ته د ایمان نصیب نکو. ولی چې د هغه په زړه کې څه شی و د الله رب العالمین رضا او الهیت موجود نو بلکې دا خبره موجود وه چې یاره دا خلک به څه وایي خلک به دا وایي چې ګوره یو راځی و لارې نو یتیم پیدا شوی او دې تره د هغه چې کوم دی نو خیال ونه ساتلو دې تره چې کوم دی د هغه عزت ونه کو د هغې پرورش یې ونه کو. دا یې صرف د خلکو په مخ کې
ځان خودلو خپل شهرت پیدا کولو نو الله رب العالمین په داسې عمل په وجه باندې دی ابو طالب ته وایي ایمان نصیب نکړو او ورکوټ عمل چې هغه د تکبر نه انسان بچ کیږي هغه دا وګورئ چې موسی علیه السلام چې کله د فرعون سره مقابله کوله او فرعون چې هغه جادوګران راوستیو چې مخامخ شي یو بل ته جادوګران اولنې خبره وته دا وکړه چې القوا ما انتم ملقون اے موسی علیه السلام اول تخپل مدعا پیش کې کوم پیش کو دا وګوره ورکوټه خبره دلته تکبر دی ساحرانو جادوګرانو نه کړل الله رب العالمین په دې وړه خبره باندې دي جادوګرانو د څو نصیب ایمان او اسلام ور نصیب کو چې فرعون بیا لوی سزاګانې دی ورکړلې خو هغه سزاګانو ته هغه څو مضبوط ولاړو ځکه الله رب العالمین ایمان دا وزرونو کې په دې وړه خبره باندې چې تکبر نه وکړي بلکې د اخلاقو نه کار اغسته په کار دا د زما محترم مونږ ته هم چې مونږ سره د علم نه سره د پوهې نه تکبر کوو لوی کوو خپل د مشرانو د ادب خیال نه ساتو نو الله رب العالمین د مونږ د دې علم سره جهنم ته ومولېږي او د جنت ته ومونږ څخه محروم کړي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د هر قسم تکبر نه مونږ وساتي او الله رب العالمین هغه اعمال زموږ نه واخلي چې هغه زموږ د کامیابی او د فلاح ذریعہ ګرځي یو ملګری د دعا درخواست کړی چې الله رب العالمین یو امتحان کې مبتلا کړی دعا وکړئ چې الله رب العالمین د هغه امتحان نه نجات ورکړي هغه مصیبت او هغه تکلیف نه الله رب العالمین دا ملګری دا خلاص کړي الله رب العالمین دې مشکلات حل کړي والله رب العالمین دې د هر قسم مصیبتونو نه غمونو نه تکلیفونو نه هغه نجات ورکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سوف نبرابر كنز دين الزيونين